زه ټولو ته د زړه د کومې نه د تاسو ټولو شکریا ادا کوم چې دلته راغلی موږ ته دومره عزت راکړو الله ټولو ډېر عزت وکړه خصوصا د هغه ملګرو چې ټول لږ غلي شئ لږ غلي شئ موشن ماتېږي زه د ټولو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو دومره راغلی خصوصا د هغه ملګرو چې چا دا دومره ښکلې غونډه جوړه کړې ده موږ ټول دلته رايوځای کړي وو موږ وایو چې امانګړ ته راشم نو لړه مې داسې خوشحالې ځکه چې زما پلار د امانګړ سره ډېره زیاته مینه وه اور جمشید میا زما پلار په دې امانګړ کې ډېر ښکلی وخت تېر کړی دی دلته یې غم خادي کړي ده دلته یې خدمت کړی دی د دې امانګړ خدمت یې کړی دی دې امانګړ ته یې ترقي ورکړې ده نن شکر الحمدلله زمونږ دا ښکلی امانګړ نن د 2013 چې کله دا موږ ته حواله شوی او نن په دې کې د ځمکې او د اسمان فرق دی ډېر ښکلی شوی دی نن دلته خول پوخ دی نن دلته لایټونه دي نن دلته روډونه دي نن د دې په جوماتونو کې سولرې دي نن دلته ګیس دی وابډه بجلي ټرانسفارمر یې بدلېږي ډېر بې انتها کار شوی دی او دا ټول کار چې شوی دی دا د تاسو حق و جمشید میا نوی ناویاته کار نو کړی هغه صرف دا کار کړی چې د 2013 نه مخکې تاسو خلکو به ووټ ورکولو او چې کوم ستاسو نمایندګان وو نو هغه به د هغې مثال داسې و چې تاسو په هغې باندې خرڅ وئ دا ووټ به تاسو ته ورکولو او بیا به هغې نه راتله جمشید میا پیله ځل په دې حلقه کې سیستم بدل کو د خلکو سوچ بدل کو هغه دلته فنډونه راوړل شروع کړل هغه علاقې ته ترقي ورکول شروع کړه جمشید میا 15 کاله دا بانک کېږي د دې خبرې الله ګواه دی او دلته ناست دا ټول امانګړې ګواه دی چې 15 کاله هغه د وزارت ټول مراد پریښي وو او هغه یو شپه د وزارت په کور کې نه ده تېره کړې یو شپه هغه د وزارت په مراد باندې نه ده تېره کړې ځکه چې هغه سره احساس و ځکه چې تاسو خلک د هغه غټو بنګلو ته نه شوی رارسېدی هلته ناکې وې هلته د تاسو آمدورفت کم و د هغې دپاره د هغه جمشید میا چې تاسو دپاره یې ځان قربان کو هغه په هغه ټایم باندې هغه هر څه ته لته ورکړه او هغه 15 کاله په بیمار ځان باندې د دې نوښار نه تللی راغلی خو هغه هلته نو پاتې شوی دا کرونا دا وبا چې راله په دې کې زما د خاندان او د جمشید میا قرباني پرنګي قرباني د مثال به هیڅ چېرته نه میلاوېږي چې کرونا وبا راله هغه خوف و هراس حالات رالو چې یو کور کې به کرونا راله نو خون مالک دی ولا سیل کو او بیا غریب خلک وو چا کره به روټۍ وه چا کره به نه وه څنګه ناظم صاحب خبره وکړه هغه هر څه موجود دي چې زما پلار به تلو اور په هغه دومره خوف و هراس په حالات کې به هر یو کس ته تلو هر یو کور ته اور د هغوی به یې تپوس کولو هغوی سره چې څه اخلاص و هغه به یې کولو نن هغه په مونږ کې نشته دلته زه د امانګړ د خلکو نه تپوس کوم جمشید میا سره سلو کور یې وو په اسلام آباد کې ګاډی ورسره وو پیسې ورسره وي ولې تللی نه شو خو هغه د خپلو خلکو باندې هغه دا خواهش و چې زه د خلکو ټول عمر خدمت کوم او هغه آخري وخت یې خپل په دې خدمت کې تېر کو داسې مثال کم دی په دې نوښار په دې سیاست کې دی نن مخالف راپاسي نن امانګړ ته دی راځي دی ولې راځي دی امانګړ ته دی کړي څه دي د امانګړ دپاره تاسو ماته ووایئ دی د 2008 نه 2013 پورې دلته د پیپل پارټۍ یو وزیر صاحب و تاسو ماته وایئ د امانګړ ته یې څه کړي دي نن دی راځي دی وایي مونږ به درته دا وکړو مونږ به درته دا وکړو څه ضرورت دی د امانګړ ته د جنازګاه تحریک انصاف جوړه کړي جمشید میا جوړه کړي تاسو ته د جنازګاه ضرورت نشته که نه جوړه ده ښه نوي شکر الحمدلله زه یم چې کال به یې نه شوی چې جوړه ده نوي ښه روډونه دې تاسو ټول جوړ دي
خوړ دې تاسو جوړ دی ګیس تاسو ته روان دی وابډه تاسو ته روانه ده کمزوري ټرانسفارمر یې بدلېږي بیا دی څه ته راځي څه مداریتوب کوي اور نن دې ټولو سره احساس پیدا شو د الیکشن په وخت کې ټولو سره احساس پیدا شو 15 کاله چې جمشید مې دلته خدمت کولو نو دې نور نه یو کس کینډیډیټ دی دلته ګرځي راګرځي داسې خبرې ولا ډېرې ښې ورځي مداري غونته کې دی 15 کاله د مانګړ خلکو 15 کاله هغه د صوبې د ګیس او د بجلۍ مشر و امیر مقام او 15 کاله ورسره دی ځان ته کوارډینیټر وایي او زه ډي سي سر ناست وم نو هغه ته یې وایي زه د وزیر اعظم د ګیس او د واګډا کوارډینیټر وم دی ته ښه ده ټیک ده او دې مانګړ ته څه راوړي دلته باندې ناسته مجمع کې ما ته یو سړی پاسې چې سل فوټه شل فوټه ګیس پیپې راوړی دی چې تاسو چې څه وایئ زه منم پنځه کاله د به عزتمندو 15 کاله دی سره اختیار او څه یې وکړل او 15 کاله کې جمشید میا څه وکړل تاسو ګورئ نن زموږ د امانګړ په ترقۍ دی هغه زه ګورې درته یو خبره کوم زما عزتمندو د دې خلکو د کار کولو شوق نشته دی کار کولی نه شي کلي 15 کاله د پیپل پارټۍ وزیر وکړو 15 کاله اور د نون د ایم پي سره کولیشن ګورنمنټ په 2010 کې سیلاب راغی دا لوخار ټول تباه و برباد و پرویز خان وایي زه د روتي سره روان وم په هلیکاپټر کې ما ورته حیدر خان لوخار ډوبېږي ما ته ما سره فنډ نشته فنډ ولې نشته ځکه چې 400 نه ده او مردان نه دی ځکه چې 400 نه ده او مردان نه دی نن دی راځي دوی پرویز خان پسې خبره کوي ظالمانو د پرویز خان خپل خاورو ته تاسو نه رسئ په خدمت کې پرویز خان دې لوخار ته ترقي ورکړې پرویز خان باندې دا لوخار یادېږي نن دا څومره عزت چې د دې لوخار دی او دا څومره ترقي چې د دې لوخار ده دا د پرویز خټک د وجې ده تاسو ماته ووایئ د روتي لوخار ته فنډ ولې نه راوړو ځکه چې هغه د مردانو امیر مقام ولې فنډ نه راوړو ځکه چې هغه د کالامو د شانګلیو او تاسو دا وایئ چې موږ ته به بل سړی راځي او فنډ به راوړي دا ناممکنه ده چې کوم سړی د کوم کلي د کوم ډسټرکټ وي هغه په هغه ډسټرکټ باندې فخر کوي موږ ټولو ته پکار دی چې پرویز خان د موږ د هر شي خیال ساتي نو چې په هغه باندې کله د هغه سره د ودرېدو وخت وي چې موږ ټول ورسره ودرېږو دا ګورئ زما عزتمندو دا ګورئ هغه 2 दिन की चांदी फिर अंधेरी रात د دې مثال هغه دی چې د الیکشن وخت راشي غم خادم شروع شي کاکا ماما لالا شروع شي او چې کله الیکشن ختم شي بیا ټول کیسې ختم شي بیا نه په منګړ کې غم خادي نه کاکای نه لالای نه مامای بیا کیسه ختم شي ځکه چې بیا دی ته پته وي چې اوس 15 کاله شته لا او موږ شکر الحمدلله کارم کوو غم خادم کوو ډله ټپلم کوو عزت هم ورکوو او د علاقې ته ترقي هم ورکوو شکر الحمدلله پرویز خان ښه ده پرویز خان ښه ده پرویز خان ښه ده صرف یو خبره کوم دا جمهوریت دی دا جمهوریت دی دلته د هر چا حق دی چې راشي او دلته د ځان دپاره ووټ وغواړي دا جمهوریت دی نه زه څوک ودرولی شم او نه تاسو څوک ودرولی شئ خو او موږ د خپل حق تپوس کولی شو چې یو سړی موږ ته کوڅې ته راځي نو موږ دا تپوس کولی شو چې کله ته په اقتدار کې وې نو تا څه کړي دي چې د ایم پي سړی راځي
او ووټ غواړي نو موږ ورته دا ویلی شو چې 15 کاله ته په اقتدار کې وې نو تا مانګړ ته څه کړي دي چې نن زموږ نه ووټ غواړي او چې ویې ښایي درته نو بیا دې تاسو په ایمان کې به فرق وي که تاسو وله ووټ ورنکړو ما ته به بیا ووټ نه راکول خو تاسو به دې تپوس کوئ چې راشي په ګلۍ کې او ووټ دله غواړي نو ودروئ ورته د سر نه د اخره پورې ګلۍ کې وګوره تا ما ته په دې ګلۍ کې څه کړي دي او چې درته وایي هېڅ مې نه دي کړي نو بیا ورته چې وروره ګلۍ راته تحریک انصاف کړې ده ګیس راته تحریک انصاف کوي پول راته تحریک انصاف لګوي لایټ راته تحریک انصاف کوي جنازګاه راته تحریک انصاف کوي غم خادي راته تحریک انصاف کوي لایټونه راته جماعتونو کې راته سولرایزیشن تحریک انصاف کوي جماعتونو ته فنډ تحریک انصاف راکوي مولا ته مې امام ته مې وظیفه تحریک انصاف کېدي سکول راته تحریک انصاف جوړوي د یو نه راته 3 هسپتالونه کو تحریک انصاف صحت کارت راته غریب سړي ته تحریک انصاف ورکوي نو بیا ته څه ته راځې دا ګم خو نه دی منور منور پرویز خان خدا پرویز خان خدا مالا بزرگ تینا چراوات پتولت طریقه روبی پرویز خان خدا پرویز خان خدا زه صرف زه د خپل خبرې راغونډوم صرف یو خبره کوم تاسو نن صرف دې شیسته تاسو وګورئ چې نن 4-5 پارټیانې رايوځای شوي دي تاسو ما ته ووایئ د دوی مفاد څه دی په دې ناستو خلکو کې راته یو سړی د دوی مفاد وښایي چې مفاد یې څه دی نون لیگ دی د نون لیگ مشر چېرته ناست دی په لندن کې ولې ناست دی د پاکستان سپریم کورټ لیکل کړي دي چې ته نااهل یې پاکستان نااهل کړی ته ځه ختم او بل واورئ او هغه بله یو بل رور یې دی شهباز شریف چېرته دی نیب ګرفتار کړی دی په جیل کې دی دا دواړه دا ثابت شوي دي او دا دواړه ختم شو پاتې پیپل پارټي شوه نو هغې یو خبره یو خو دا پښتانه دومره غیرتیان دي سړی له اسمان ته وخېجوئ لای داسې ځمکې ته راولئ چې هغه بیا اړو الیکشن ته پیپل پارټي والا وزیرو هغه ټک کار ونه کړو هغه ویل چې دا خلک هسې کمکل دي بیا به زه ودرېږم چغې نارې سورې به وم هغه مو دومره راوغورځولو چې هغه دې پرې راوړو الیکشن ونکړو د بل په حمایت کې ودرېدو افغانګل خلک ناراض دي افغانګل عمر صاحب بیدار اوسئ او یو بل دی ښکلې جینۍ پسې دي او یو بل دی بابا ته یې زیروړ کا بابا بې خفه کېږي پیسې به اخېستې او بیا وایي بابا بې خفه کېږي چې بابا پیسې هلي نو بیا ولې خفه کېږي یاد کړئ زما عزتمندو دې ټولو خپل اقتدارونه تیر کړي دي 15 کاله دا صوبه تباه برباده وه خلکو به خپل بچي پېښوره پورې نه لېږل چې واپس به راځي که نه راځي خلک به له کوره ووتل لک بک به په وینو کې واپس رالل دا خلک نن بیا راوځي او بله واورئ دې خلکو ته ګورئ تحریک انصاف دومره ازادي ورکړه چې روځئ بار جلسې کوئ په خپل وخت کې خو به دی جلسه هم نه شوه کولی مړه دی نن راووتله لندن ته تښتېدلو لندن ته مشر خو دومره بهادر دی هلته دماکه وشوه نو ټول خلک یې پرېښودو هلیکاپټر ته وختل
دا ټول خلک اسې مانګړ خلک مني که نه مني ټول مو په اتفاق کو په الیکشن کې به یو بل پسې کنځلې کولې نن یو بل پسې روان دي ماته ووایې د نون لیگ منشور بدل د جے یو آی منشور بدل د پیپل پارټۍ منشور بدل او رايوځای شوي ولې دي چې ما راوغورځئ ما سره دا عوام دی ما راغورځول دومره اسان کار نه دی یو خبر آخري کوم عمر به هله ختمي چې دا مانګړ خلک ورسره ني او چې تر څو دا مانګړ خلک یې که نه مړه راځئ دا ټول رايوځای شئ زه دلته تیار یم نور یو خبر ورته کوم په 12 تاریخ باندې غټه جلسه ده د هسپتال ډاک باندې باقي خبرې به ورسره هلته کوو اصل کې مسله دا ده مشران ناست دي د ما نه دا ټول کینډیډیټان مشران دي نو زه کوشش کوم چې د عزت په دایره کې ورته خبرې وکړم خو هغه یې دومره شرمول کړي دي چې بعضې ټایم سړی د عزت نه هم سلپ شي د دې لپاره معذرت الله ډېر عزت وکړه هغه ممتاز لا دومره یخني شوي ممتاز خیر دی د خلکو مې راټولوږئ الله دې ټولو ډېر عزت وکړه په 19 تاریخ باندې به ښه په ګډ تعداد باندې راوځئ او خپل تحریک انصاف ته به ووټ اچوئ پارټي هغه یي چې دې کلي ته عزت ورکوي دې کلي ته ترقي ورکوي او باقي انشاءالله نورې خبرې په باره کوو خو زه یو خبره اخري کوم د امانګړ کې د دې خوړ نه دې سایډ ته د ګیس مسله ده د پریشر انشاءالله پای باندې کار لګیا دی په مارچ میډ یا مارچ اخره پورې به انشاءالله هغه مسله حل شي ادې تاسو ټولو مسله ومایي چې زه درته ووایم باقي زه خبرې نه کوم زه به څه ووایم هر څه د امانګړ خلکو ته پته ده ویل د امانګړ خلکو د جمشید میا در باندې حق دی هغه درته مینه درکړې ده او هغه در سره مینه کوي او زه خو در باندې ټول قربان یم انشاءالله په 19 تاریخ به ښه ګډ تعداد سره راوځئ او تحریک انصاف ته به مهر وهئ او دا ټول به انشاءالله چوټي کوو دا به بیا نه ښکاري خو یو خبره اخري ووټ به راکوئ که نه راکوئ به که نه لاټېن